نن د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي لکونه مسلمان حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات غر ته راټول شوي چې د حج له مهمو او سپېڅلو ورځو نه یوه ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپله وروستۍ خطبه دلته ورکړې وه او حاجیان دلته دعاګانې، منځونه او استغفار کوي. د سور تړاقنور او د سختې ګرمۍ کې حاجیانو رنګارنګ چترۍ په سرونو ایښې وې او د عرفات د غر په لورې روانو. یو پاکستاني حاجي چې د فرانس پریس خبري جنسۍ سره خبرې کولې ویل چې زه د 3 کالونو کوشش کوم چې دلته راشم، خو نن کامیاب شوم او نن ورځ زما لپاره یو لوی برکت دی. د سکني کال حاجیانو کوشش کو چې د سحر کېدو د عرفات غر ته ځان ورسوي ځکه چې د غرمې د سختې ګرمۍ نه ځانونه وساتي. تیر کال په 2023 کې د سختې ګرمۍ له امله نږدې 1300 حاجیان وفات شوي، خو سږ کال د سعودي چارواکو د ګرمۍ په ضد ځانګړي تدابیر نیولي دي او د 40 نه زیات حکومتي ادارو او هوشه 2.5 لکه کارکوونکو ته ذمہواري ورکړې ده چې حاجیان خوندي وساتي. عرفات د حج له اهمو مراسمو نه اهم کار بلل کیږي او دا ورځ د وقوف عرفه په نوم یادېږي. دلته حاجیان نفل منځونه، دعاګانې او ذکرونه کوي. له دې وروستو حاجیان د مشعر الحرام په لور روانېږي چې هلته به شپه تېروي او بیا به د منا په لور روانېږي چېرته چې د شیطان رجم یعنی د شیطان سنګسارول ترسره کوي. د حج مراسم د اسلام د 5 ارکانو نه یو رکن ګڼل کیږي او هر مسلمان چې مالی او پیسې کې توان لري باید لږ تر لږه یو ځل په ژوند کې حج ادا کړي. سږ کال هم میلیونونه مسلمانان له بېلابېلو هېوادونو څخه سعودي عرب ته رسېدلي چې دا لویه اسلامي فریضه ترسره کړي. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.